الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة دا ډیرو جمعو کې د منځ فضائل او داغي طریقه کار دا په تفصیل سره ذکر شو. وس دا جمعه و دریبا د اذان مطابق خبر وکړو. اول د اذان فضائل به بیان کو او بیا رقم خلکو چې زمنګ په منځونو باندې اعتراض وو داغو زمنګ په بانگ او اقامت باندې هم اعتراض دی چې اقامت بر بانگ په شان د ډبل نو سنگل به وایو. بهر کې دی باندې به ان شاء الله دلیل ذکر کو. اول به فضائل د بانگ بیان کو چې بانگ څومره فضیلت لري اذان څومره فضیلت لري. بیا به ان شاء الله مخکې هغه روایت بیانو په کوم کې چې د اذان او د اقامت طریقه کار دی. ابتدا کې مسلمانان لګو نه ضرورت دومره نو ځکه په لږ ټیم کې به په یو ځای باندې مسلمانان را جمع کېدی شول. نو ابتدا کې د بانګ د پاره د منځ د اذان دا طریقه نه وه. کله چې رو رو مسلمانان سیوا شول او دین رو رو خور شو نو بیا ضرورت راغی چې په یو ټیم باندې دا خلق د منځ د پاره را جمع شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو سره مشوره وکړه. مشوره کې مختلف صحابه کرام ناس دي چې په دې باندې هر یو خپل رائے ورکي چې د منځ در غونډولو لپاره څه طریقه اختیار کو. چاوي چې داسې یو تمبل بو، چاوي چې یو سورنه غونته نغاره بو، چاوي چې اور به بلو داغې نه به لوګې پورته کېږي نو خلک به ګوري چې سټیم لوګې پورته شو نو بیا به جمع له راځي. مختلف رائے مخې له رالل خو نبي علیه الصلاۃ والسلام د دې رائے سره اتفاق ونه کړ. مجلس برخاست شو. مشوره کې رچا پر رائے باندې حتمی فیصله ونه شوه. بیګاله چې کوم دی یو صحابي حضرت عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنہ خوبینی او بیا په خوب کې الله تعالی د یوې پرشتي په ذریعه سره د اذان او د اقامت چې کوم دی دا کم الفاظ دي نو دغه الفاظ چې کوم دی نو ورته ورخی. نو بیا د هغې نه پس سحر حضرت عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنہ راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د خوب واقعه بیان کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل چې د بلال आवाज اوچت نو د الفاظ د بلال توای دی پر الفاظ سره اذان کوي. بیا د اذان سلسله شروع شو. ان شاء الله په دغه موضوع باندې چې حضرت عبدالله ابن زید خوب څنګه لیدل او پاغي کې کم الفاظ خو شي ان شاء الله دا مخکې بیا اند جمعې کې دلایل کې وایو چې د بانګ الفاظ څومره دي او د اقامت الفاظ څومره دي. حضرت عبدالله ابن زید وایي چې پرې خوب کې کمی پرشتي بانګ وي نو دا غې نه پس بیا د اقامت الفاظ وي نو ان شاء الله بیا به التوایو چې د بانګ الفاظ څومره او د اقامت الفاظ څومره او د بانګ طریقه کار سو د اقامت طریقه کار سو.
خو دې جمعې باندې به د بانګ اختصارا غونته فضایل بیان کو چې بانګ څومره فضیلت لري، اذان څومره فضیلت لري. دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته، روایت امام بخاری رحمت الله علیه او امام مسلم رحمت الله علیه دا خپل کتابونو کې راوړی دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول، کچرت خلق ته علم وي چې په بانګ او په اولنی صف په درېدو کې څومره فضیلت ده، او ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، بیا دیو ترا بانګ نه ملاوي ده الا ان يستهموا عليه، سوا د دینه چې خسړې په وپلی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لستهمو دیو به پرې خسړې هم پلو چې راځي الک رب بانګ ټیم نه پرې بانګ خسړې ولو چې رچا په قسمت کې را بانګ راخیږي چې هغه بانګ وای، او اولنی سب کې کسان ډیر دي ودریګو په خسړې باندې چې اولنې سب د چا په خسړې باندې راځي، نه کدیو د ډیر فضیلت نه خبر وې نه دیو په پرې باندې خسړې پللو، خو دیو په بانګ چاته نو پرې خو دې مخ کې سب په چاته نو پرې خو دې. نن مونږه اکثر شاته سب ته زور کو، خصوصا چې کوم دینو د جمعې په ورځ باندې خلک شاته سب ته زور زکه کوي چې زر زر به سنتو کې او بیا په مخ باندې زغلی. کوشش دا چې دنه پر جمعات کې من درېږي بهر ودرېږي چې بیا تیختې ته چې کوم دینو بیا آسانی او داسې سوق مونږ راي سار نه کې اسنه شاته بیا سنتو ته سوق ولاړي او په مونږ باندې درې یا څلور ټیمه پر جیل کې چې کوم دینو زیات ټیم تیر نشي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت ته مومن سره په جمعات کې راسي خوشالي لکه څنګه چې په وبو کې مه خوشالي، او فاسق او فاجر سره په جمعات کې راسي پریشانی لکه مرغۍ چې دنه پنجره کې بند کی. د مرغۍ لس کال او شل کال کوم شي، خدا بیا هم کوشش کوي مخو کې یو ځای ته بل ځای ته کوشش کوي چې په ست طریقې سره د دینه بار شو. نه د بانګ فضایل رسول الله مبارک بیان کړل، که خلکو ته د دې پته ولګېده چې په بانګ باندې الله تعالی څه ورکوي او دیو ته بیا د مخکې صف او د بانګ موقع نه میلاوېده سوا د خسنې نه دیو به خسنې پرې باندې پلو، خو چاته به چې کوم دی نو دا نه سپاره. پرې وجه چې کوم دی امام مالک رحمت الله علیه، امام بخاری، نسائی، ابن ماجه د ټول یو تفصیلی روایت را نقل کړی دی. عبد الله ابن عبد الرحمن دته چې کوم دی نو ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ یو پیرا د بانګ د فضایل مطابق داسې خبره وکړه. ابو سعید خدری ورته وایي و انی اراک تحب الغنم والبادیه، زتاینم چې تر دې بيزو سره پر صحرا کې ډیر زیات خوشالي چې سهار بيزي او کندک چې کوم دی نو صحرا او غر او شاړي ته بوزي سره زتاینم چې دا خبره تړي رخوخه. خو فإن كنت في غنمك او بادیتک، کله چې تر خپل بيزو سره او په صحرا او باندې کې فاذنت للصلاه او د بانګ د پاره چې کوم دی نو اذان کې نو فرفع صوتک بالنداء، نو پر بانګ باندې आवाज ډیر زیات پورته کوا، आवाज ډیر زیات پورته کوا. فإنه لا يسمع مد صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء، زګه چې د دې مؤذن आवाज وګدواله دا आवाज چې کوم دی نو رسایي یو جن اوري یا انسان اوري یا بل یو څه چې کوم دی نو واوري، الا شهد له يوم القيامه، د دې انسان په حق کې بر قیامت پر ورځ باندې راټول گواہی کوي چې دې انسان د الله بڑای بیان کړي وا خلک چې کوم دی نو منځ طرف تر غختلو. او بیا قال ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ بیا مخ کې وایي چې دا خبره ما رضان نه کړي، سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما دا خبره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلې چې د مؤذن आवाज چې کوم ځای ترسي جنات اوري انسانان اوري یا نور اشیاء چې کوم دی نو اوري، نو دا بر قیامت پر ورځ باندې چې کوم دی نو د پاک کی گواہی کوي. او یو روایت چې کوم دی نو هغه کې د سرال پاز راغلی ولا حجر ولا شجر الا شهد له، که انسان دا بانګ اوري جنات اوري حجر غټ اوري شجر اوري ونی اوري الا شهد له، مگر دی انسان له بر قیامت پر ورځ کوم دی نو گواہی ورکي. او بیا په یو روایت کې راځي راغلی لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا انس الا شهد له،
جنات دي انسانان دي ونی دي او ګټي دي او لوټي دي هر څه چې دي پرې باندې د دې مؤذن آواز چې کوم دی نو لګي نو د قیامت په ورځ باندې به د دې مؤذن په حق کې چې کوم دی نو سفارش کوي نو دا د بانګ مستقل فضائل چې کوم دی نو روایتو کې هغه ذکر شوي دي چې بانګ ویل یعنی اذان کول دا چې کوم دی نو څومره فضیلت لري امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خپل کتاب مسند د امام احمد بن حنبل کې یو روایت د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ پری الفاظ باندې راوړي حضرت عبد الله بن عمر فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی نو فرمایل یوفر للمؤذن منتهى اذانه د مؤذن د پاره د اذان د انتها پوری مغفرت کیږي در आवाज چې تر څومره پوری رسی در بانګ چې په کم ځبانه ختميږي تر هغه وخت پوری د مغفرت کیږي او ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه او د دې مؤذن د پاره د دې بانګي د پاره چې کوم دی استغفار غواړي كل رطب هر یو لون سیز ويابس وچ سیز یعنی هر څه چې وچ سیزونه دي ګټي وغیرہ دي او لاندري دا بوټي وغیرہ دي دا ټول لري مؤذن د پاره چې کوم دی استغفار غواړي نو په دې وجه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایتو کې مستقل لري فضیل ذکر شوی صحابو چې کوم دی خواهش وکاو صحابو مختلف الفاظو کې خواهش ظاهر کړي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې هر سړی به مؤذن نو هر سړی به دا نو چې ورشه او اذان چې کوم دی نو کوي یو مؤذن بو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې سلور خوش قسمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مؤذنینو دیو بجې کوم دی نو بانګوي پرېو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ابو محذورہ او د شان تړون صحابي عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ دا سلور خوش قسمت کسانو چې دا مؤذنینو نو صحابو چې کوم دی نو افسوس وکاو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په ظلمې سرمان نشته سوا د یو ارمان ناک چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سفارش وکم چې زما دوانه بچی حسنین چې کوم دی نو دا مؤذنین جوړ کی زما په زړه د غټ ارمان دی بعض صحابو بوي یره کاش چې زما مؤذن وي نو د فرض حج نه علاوه نفلی حج تبیا زما ضرورت نو چا به کوم دی نور خواهشونه ظاهر کړي ان شاء الله مخکې روایتو کې براشي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت ذخیره کې چې کوم دی نو د اذان مستقل فضائل او ان شاء الله طریقه کار وی بیا اند جمعه ته بیانو یو روایت ته امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خپل کتاب مسند امام احمد بن حنبل نسائی وغیرہ کې چې کوم دی نو الفاظ دي حضرت براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی د حدیث راوی دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الله وملائکته یصلون علی الصف المقدم الله رحمتونه راوري فرشتي دعاګانې غواړي د اولنی صف والو د پاره سوچ په منځ کې په اولنی صف کې چې کوم دی نو ودرېږي والمؤذن او بانکون کې چې کوم دی اذان کول کې یوفر له مد صوته د لپاره چې کوم دی د आवाज د رسای پوری د आवाज چې تر کوم ځای پوری رسی د مغفرت کیږي او بیا چې کوم دی نو مخکې فرمای وصدقه من سمعه من رطب ويابس او د دې مؤذن تصدیق کوي مؤذن وای الله اکبر الله اکبر تمام اشیاء وای صدقت تا بالکل رشاوی الله لوی دی مخکې مؤذن الفاظ وای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وصدقه من سمعه سوکم چې د اذان اورین لره تصدیق کوي من رطب ويابس کچرته لون سیز او کچرته وچی دا ټول درجه کم دی نو تصدیق کوي او بیا مخکې رسول الله مبارک عجیب لفظ وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وله اجر من صلى معه د دې انسان د پاره چې کم دی نو اجر بد هغه خلکوي کم چې د په بانګ باندې چې کم دی نو منځ وکي چا چې د په بانګ باندې منځ وک نو هر یو کس له خپل منځ اجر مستقل میلاو شو وز دې سړي له چې کم دی نو اضافي راغ مقدار ثواب میلاو شو معمولی فضیلت نه او دغه شان دي کم دی امام طبرانی رحمت الله علیه هغه بیا خپل کتاب کې راسی الفاظ سره زیاتی راوړي دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل المؤذن یغفر له مد صوته مؤذن ته چې کوم دی د आवाज د رسای پوری مغفرت کیږي واجر مثل اجر من صلى معه او د تداسي ثواب میلاويږي څنګه ثواب چې د پازان باندې سوق د په بانګ باندې سوق منځو کې هغه ته څنګه ثواب چې کوم دی نو دا میلاويږي بهر کیف رسول الله مبارک مختلف الفاظ سره
د دې نه تعبیرات کړي دي فضایل چې کوم دی نو امت ته بیان کړي دي چې دا د الله بڑائی ده دا د الله عظمت دی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر معمولی الفاظ نه دي که چېرته را معمولی الفاظ وي نو دا بانګ چې کوم دی بانګ ویونکی دا په شان د مجاهد دی او دا د شیطان په خلاف مجاهد دی که د بانګ نه نور اعلی کلمات وي شیطان به چې کوم دی نو هغې ته هتیار غورځولی و شیطان صرف او صرف چې کوم دی نو بانګ ته هتیار غورځوي مخکې به انشاءالله راشي د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې کوم دی نو روایت دی روایت امام ابو داود رحمت الله علیه امام ترمذی چې کوم دی او نور داسې ګڼو محدثینو چې کوم دی نو روایت راوړی دی حضرت ابو هریره وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الامام ضامن امام چې کوم دی نو ضامن دی ذمہوار دی د خلکو د منځونو والمؤذن مؤتمن مؤذن او بانګ ویونکی چې کوم دی نو دا امانتدار دی دی به په وخت کې خیانت نه کوي په خپل ټیم باندې به بانګ وایي بې ټیمه چې کوم دی نو بانګونه به نه وایي او بیا مخکې چې کوم دی د خوند خبره نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي رسول الله مبارک دواړو ته دعا کوي اللهم ارشد الائمه خدای امامان پنی غلار باندې روان کی واغفر للمؤذنین او خدای مؤذنین کم خلق چې کم دین هغه اذان کوي د منځ د پاره د خلکو را جمع کولو د پاره خدای پاک د خلکو چې کم دین مغفرت نصیب کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعده هغه د پاره چې کم دین دعا وغوښته نو دغه شانتي نور روایتو کې هم لکه مثال په تور باندې روایت چې کم دی امام مالک رحمت الله علیه موتار امام مالک او دغه شان امام بخاری مسلم ابو داود نسائی د ګڼو محدثینو یو روایت راوړی دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د حدیث چې کوم دی نو راوی دی هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مرتوی چې مؤذن چې کوم دی نو دا اعلی مجاهد په شانتی دی ذکر ټولو نه لوی دشمن دی انسان دا شیطان دی او شیطان د پاره لوی مجاهد چې کوم دی نو دا مؤذن دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې روایت نه بوس پته ولګي چې اذان کې څومره قوت ته څومره طاقت ته د مؤذن چې کوم دی نو رتبه د الله په نسبت څومره ده او د شیطان ته چې کوم دی نو څومره یو صد ذوالقرنین دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اذا نودي بالصلاه کله چې نماز د پاره اذان وکړي شي ادبر الشیطان شیطان چې کوم دی نو وتختی وله ذرات او د چې کوم دی نو باد خارجي حتا لا يسمع التاذين هغه زه ترې منډه کې چې کم زه پورې د आवाज د بانګ چې کم دی نو ناوري دومره زه پورې د منډه وي فاذا قضي الاذان کله چې بانګ ختم شي اقبل نو د بیا راشي د بیا خلکو ته وسوسه ورچی فاذا صوب ادبر کله چې اقامت شروع شنو د بیا منډه کی بیا د نه چې کم دی بیا منډه کی هغه زه ته چې اقامت आवाज چې کم دی نو التر ناوري فاذا قضيت تصویب او کله چې تصویب او اقامت چې کم دی نو پرشي اقبل نو د بیا راشي نو بیا خصم قاری او مؤذن په شرمونو شرمولای نو بیا خصم قاری نو حتا یخطر بین المرء و نفسه تر دې پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یخطر د وسوسه ورچی بین المرء و نفسه د انسان زړه بیا د دنه تموز نشي کوله مونږ دلته کې چې کومه موضوع شیطان مطابق شروع کړي او مخکې ردې مونږ د موضوع نه مخکې الته بیا مونږ ویلو چې د بیا په 10 کې انسان د کومه وسوسه ورچی مونږ کې کومه وسوسه ورچی د باندې تحقیقی باس چې کوم دی واته جمعه ذکر شو نه دی بیا خلکو ته وسوسه ورچی او یقول خلکو ته وای اذكر کذا الګ پلانې خبر را یاد کا او ډکواله کې چې تب سکول ته او مدرسې ته تلیک هغه وخت قصه چې کوم دی نو را یاد کا او لما لم يكن يذكر من قبل انسان ته هغه خبرې پرې مسکر را یاد کی چې ردین مخ کې را داړو پزین کې ویم نه دا اسین آشنا خبرې وتر یاد کی حتا يصلي الرجل ما يدري كم صلى تر دې پر انسان ته بیا دا خیالوم ناراضي چیرې ما 100 رکعات وکړل دا رکعات می تشو کو کې می ډک وک انسان بیا چې کم دی پدغه کې بیا انسان دوککی دا شیطان وسوسه ورچی خو پته ولګی را درې شیطان نه چې منډه وباس هغه مؤذن دی پته ولګی را مؤذن دا شیطان په خلاف باندې چې کم دی نو لوی مجاهد دی او دغه شان دی کم دی امام مسلم رحمت الله علیه بیا د دې لګه تشریح کړی راک منګوي بر روایت کې سیرالل چې شیطان منډه وهي وله زرات ولی داغه سره اغه ترې منډوي کمزې کې چې مؤذن आवाज الته کې نرسي نو داغه تشریح بیا حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت چې کوم امام مسلم رحمت الله علیه را نقل کړي حضرت جابر رضی الله تعالی فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اوریدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاه
کله چې شیطان د بانګ د پاره چې کوم دی نو اذان واوري ذهبا دی وتښتي لاړ شي حتی یکون مکانا روحا تر دې پورې دی روحا علاقې ته چې کوم دی نو ورسي روحا چې کوم دی نو کم ځای راوي مخکې بیا وایي راوی وی چې روحا کم ځای الروحا من المدینه علی 36 میلا روحا چې کوم دی د مدینې را 36 میله لرې چې کوم دی نو په الفاظ دیگر به مونږ رسي وایو چې شیطان د بانګ د وجې نه چې کوم دی د اواز نه دی منډه وایي مدینه کې چې څنګه بانګ وشي نو 36 میله پورې دی چې کوم دی نو لرې منډه وایي او بیا نن سبا خو چې کوم دی لوډ سپیکرې دي کله هغه ځای نه ټال نه آواز راشي دې ځای ته نو که دې خوا منډه وي خو د دې طرفه اذان دغه شي نو که اخوا منډه وي نو د هغه سایډ اذان راشي نو که دې خوا منډه وي دې خوا نه نن سبا خو به راسي تلقیږي لکه مهی سړی د ډنډ نه راسي وچې ته وولي نو دا شیطان دپاره چې کوم دی نو اذان دا لوی هتیار دی پته ولګېره چې دغه هتیارو استعمالولو والا کس چې کوم دی نو دا مؤذن دی نو به الفاظ دیگر به داسې وایو چې مؤذن د شیطان په خلاف باندې چې کوم دی نو لوی مجاهد دی او بیا مزید فضیل رسول الله مبارک چې کوم دی نو فرمایي امام مسلم رحمت الله علیه او دغه شانتې نور چې کوم دی محدثین او یو روایت چې کوم دی نو راوړی روایت حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه دی مؤذن ته به د قیامت په ورځ باندې الله تعالی څه اجر ورکوي دا خو د دنیا چې کوم دی نو برکاتو آخرت کې بس نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو اوریدل یقول نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل المؤذنون اطول الناس عناق یوم القیامه مؤذنین پته ور قیامت پر څنګه لګي دریو سټونه چې کم دینو پټولو خلکو کې برا دنګی راسي اوچت پي وسټ پي څنګه اوچدي تبو سوي چې رچا سټ چې اوچدي هغه پورې همنګ خاندو نو د دې روایت چې کم دی نو بیا تشریح محدثینو مختلف الفاظ سره چې کم دینو دا کړی دا نو بعض علما فرمایي چې مراد د دین داره چې دی به د الله رحمت ته ډېر زیات په شوق کی یو سړی دی یو کار ته په شوق کی د سر وتراسي چوت نیولی نو دی به د الله رحمت ته په شوق کی ځکه درته پته ده چې ما ځانونه کړي الله تعالی به نن مال ټونه زیات اجر راکوي نو ځکه به خلکو کې سر پورته کړی او بعضې چې کوم دی نو دا وایي چې د دې نه مراد دی مونږ پلانې سر بلند دی اوچت سر والا دی او درجه کم دی د فخر نه نن سر اوچت دی مطلب دا چې هلته به عزتمند دي سټونه به اوچت دي مطلب دا چې عزتمند به او قاضي عیاض چې کم دی درې داسې معنی چې کم دی نو کړی دا عناقا یوم القیامه هغه چې کم دی فرمای چې اطول اعناق یوم القیامه دې کې رمزه باندې چې کم دی نو زیر دی او د زیر چې کله راشي نو مطلب دا دی چې دی به جنت طرف ته چې کم دی نو منډه وي بهر کیف جنت ته به منډه وي سر به اوچتي د فخر د وجې نه خلکو کې به مرتبه چې کم دی نو پورته دا ټول مطلبونه د حدیث سره یک پته ولګي د مؤذن د قیامت په ورځ باندې به هغه چې کم دی نو په ټولو کې الی او بیا یو روایت کې راځي د جنتی بالته کې او خاص لباسي د ټولو نه اعلی مؤذن دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مؤذن حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ دیو د پاره به قیامت کې چې کم دی نو مختلفه جوړې او لباس او وردی مؤذنینو د پاره د ټولو نه اول چې کم دی نو وردی به بلال رضی الله تعالی عنہ ته واچول شي چې دا مؤذن د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا غینه اخو بر دنیا نور مؤذنین دي کم چې اذان کې د 15 ټیمه مونږ د پاره هغه ته به وردی چې کم دی نو دا واچول شي چې دا هغه مؤذنین دي چې د مونږ د پاره د عام عبادت لپاره چې کم دی نو دا به خلق را بلل خلق په جمعات طرف ته چې کم دی نو راغونډول یو روایت ته تفصیلی روایت امام ترمذی رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وغیرہ روایت را نقل کړي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا حدیث چې کم دی نو راوی دی هغه فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ثلاثه درې کسان دا سری زما په امت کې درې کسان علی کسبان المسک دا به د مسکو چې کم دی نو په ټیلو باندې او په ډیکسونو باندې چې کم دی نو اوچت ناسي د قیامت په ورځ باندې او هغه چې کم دی نو کم خلق دی یو روایت کې راسي الفاظ سره زیات راغلي دي چې یغبطهم الاولون والآخرون دا خلق په ناس راسي نو مخکینی او رستنی ټول خلق به دیو ته پسخیږي دیو ته به غیبته کوي یعنی فسخیږي به دیو ته دا به کم خلقي عبد یو هغه بندره هغه غلام دی ادى حق الله وحق مواليه چې د الله حق ادا کوي د خپل آقا حق ادا کوي پردی غلام دی
خپل مالک لوم خدمت کوي خو د هغې سره سره چې کوم دی نو د رب عبادت هم کوي یو دا کس دی چې دا به د مشکو په ټیلونو باندې ناسي خلک پرې ورته چې کوم دی نو کړېږي ورجل یو هغه سړی دی اما قوم چې یو قوم له امامتي کوي وهم به راضون او د ده نه چې کوم دی نو خپل مقتدیان راضي او خوشحاله دي او دریم کس کم یو دی ورجل ینادي بالصلاة الخمس یو هغه کس دی چې دی 5 ټیمه منځونو دپاره چې کوم دی نو اذان کوي او فی کل یوم ولیله هر شپه ورځ یعنی شپه ورځ کې چې کم 5 ټیمه منځونه دي کله ماسخوتن دی ماښام دی او کله ورځې دي د دې لپاره دی چې کوم دی نو اذان ورکوي دا 3 کسان دي سړي چې دی ورته به د قیامت په ورځ باندې خلک غیبته کوي پسخېږي به ورته کړېږي به ورته او دا به د مشکو چې کوم دی په ټیلو باندې چوت ناسي بهر کیف روایت پرې باب کړي زیاتی دې جمله موږ مختصر غونډه کې فضایل بیان کړل ان شاء الله دلیل به بیا چې د بانګ الفاظ څنګه دي بانګ به په څه طریقې سره دا به ان شاء الله بیا انده جمعې ته بیانېږي نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت ته ابن خزیمه کې یو روایت ته چې بانګ والا لپاره چې کوم دی نو الله سور کوي او دا بانګ والا چې بانګ وای نو پرې کلماتو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشادات فرمایلی دي حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي سمع النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اورید رجلا د یو سړینا وهو فی مسیر له یقول الله اکبر الله اکبر رسول الله مبارک دیو سړی نو اوریدل هغه سړی بانګ وی او دا چې الله اکبر الله اکبر فقال نبی الله صلی الله علیه وسلم علی الفطرة نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا سړی په فطرت باندې فقال اشهد ان لا اله الا الله کله چې دوی اشهد ان لا اله الا الله قال خرج من النار نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا سړی د اور نه آزاد شو او بیا چې کوم دی فاستبق القوم الى رجل خلق دا سړی خواله ورالل چې را څومره خوش قسمته سړی دی چې بانګ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الفاظ سره دا جوابونه چې کوم دی ورکول خلق چې رالل دا سړی څوک تیر आवाज د کم ځای نه راځي فاذا رایو غنم اگر بيزو سرون کې او شپن کې او بيزي چې کوم دی نو غرته شړلې د موس ټیم چې کوم دی نو راغلی یو ګټ ته ختلو حضرت الصلاه موس ټیم چې کوم دی نو راغی فقام ده ودرید یؤذن د غیر پاره چې کوم دی نو بانګ وي د دینه پته ولګی یو سړی صحرا کې پټی کې کار کوي ځنګل کې کار کوي یا چې کوم دی نو رای د شپن کېره د چې کوم دی نو بيزي سره د موس ټیم دی را شو د ستیو کې او ګټ تری وخیږي په زور زور سره چې کوم دی نو بانګ دی الله تعالی په ډیر زیات خوشحاليږي الته کې مونږ وي حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه یو کس ته چې کوم دی نو دا وی چې زه تاینم چې ته صحرا ته ډیر زیات بيزي الته کې سره نو بانګ وای او خپ زور سره چې کوم دی نو وای چې ستا د خلی आवाज چې کوم دی نو مختلفو کانو باندې او بوټو باندې چې کوم دی نو دا لګي بهر کیف حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه یو روایت چې کوم دی نو داسې مروي دی نسائی شریف کې او دغه شانتي نور محدثینو چې کوم دی هغه روایت را نقل کړی دی هغه كنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اذان د جواب په باره کې ان شاء الله آینده جمعې ته چې کوم دی نو د اذان د جواب مطابق به هم خبر وکړو چې کله اذان ویل کېږي نو اذان خو به یو سړی فضایل خو ټول یو سړی وړل و دا نور خلک چې د هغې سره ځان شریکوي نو دا په څه طریقې سره شریکوي د لرې د اذان جواب ورکوي انشاءالله بیا به اذان د جواب الفاظ ومایو چې څه طریقې سره به جواب ورکوي نو ابو هریره وایي كنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره فقام بلال رضی الله تعالی عنہ ودرېده ینادي بانګ چې کوم دی نو فلما سکتار کله چې خاموشه شو بانګ ختم ک قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی نو فرمایل من قال مثل هذا یقینا دخل الجنه چا چې هم د په شانتي الفاظ د التوی چې الله اکبر الله اکبر دلته ورته چاوي چې الله اکبر الله اکبر د اذان جواب چې کوم دی نو ورکو یقینا دی به چې کوم دی نو جنت ته را داخليږي بهر کیف روایت پر باب کی چې کوم دی نو ګڼدي دا خمش قبیله خروار یو موټه به تور نمونه منګه فضیل چې کوم دی نو بیان کړل بخاری شریف کې او روایت د شانتی راغلی دی د حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من اذن 12 سنه یو سړی 12 کاله مسلسل بانګونه وای 12 کاله په خپل ژوندۍ کې مسلسل بانګونه وای وجبت له الجنه د دې سړي د لپاره جنت چې کوم دا شو دا واجب شو او وكتب له بتعزينه في كل يوم 60 حسنه روزانه ورته په بانګونو باندې شپېتنې کې ملاوي وبكل اقامه 30 حسنه او په هر اقامت ورته 30 نیکي چې کم دینو ملاوي دا بانګ نیکي سیوا ذکرې چې را چاپیره ټول خلک ووري اقامت صرف د مز کم خلک راغلي هغه ووري نو دا غي پنی مباندې د اجر بهر کیف
دا سنس فضایل چې کوم دی نو د بانک بیان شو انشاءالله یو چند فضایل او د هغې سره چې کوم دی نو مسایل د بانک طریقه کار چې کوم دی نو څنګه دی کم خلک چې زمونږ اقامت چیلنج کوي انشاءالله د هغو دلایل او د هغې جوابونه به که ژوند آینده جمعې ته وایو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین دا یو ضروري خبره بله واورئ زمونږ د کابل تحصیل چې کوم زمونږ مدارس د ټول د هغې غونډو مدارسو کې چې څومره هم د حفظ طلبا فارغ شوي دي څه کال چې چا حفظ کړی دی د هغې دپاره مونږ د تحصیل په سطحه باندې چې کوم دی نو اجتماعي یو پروګرام چې کوم دی نو یخودی دی چې خلک ویني زمونږ تحصیل کابل کې مدارسو کې څومره ماشومان د قرآن حافظان چې کوم دی نو جوړ شول د هغې دپاره بیا مختلفو ځینو باندې مشورې راغلې کابل ګروڼ مونږ ټاکلی خو چونکې په سرلی دلته کې باران ډېر زیات دي مونږ یې په عین مقرراتر سره خراب نه کړي نو بیا مشوره باندې چې کوم دی ازاره کې مدرسه کې به هغه زمونږ د غونډ تحصیلي کابل چې څومره هم مدارسو کې ماشومان حافظان فارغي 15 تاریخ ماسپښین نه پس به د هغې لپاره چې کوم دی مونږ د خیبر پښتونخوا یو لوی محدث د هغه نه چې کوم دی نو ټیم اخیستی شیخ ادریس صاحب مشهور عالم دی خلک یې پیژني 15 تاریخ باندې به هلته کېږي زمونږ د غونډو مدارسو اجتماعي هغه چې کوم دی دستربندي څوک هم په هغې کې حصه اخیستی شي او بیا په 16 تاریخ باندې چې کوم دی زمونږ ورې خپلې مدرسې انفرادي هغه اجتماعي هغې له به هم لوی علما راځي چارسري نه چې کوم دی ختم نبوت امیر پیر حزب الله جان صاحب او دغه شانتي نور مشهور کسان بوله انشاءالله راځي 16 تاریخ د ماسپښین نه پس به هم په دې جومات کې چې کوم دی نو زمونږ د ناصري او د حفظ اجتماع چې څومره ماشومان فارغ شوي د هغې دستربندي وی نو دغه ورځ یاد لرئ هلته کې به اجتماعي مدرسو شیخ ادریس صاحب بیان کوي دلته به بیا سبا له باندې ماسپښین نه پس چې کوم دی د پیر په ورځ باندې 16 تاریخ باندې دغه ورځ یاد لرئ او شرکت پکې وکړئ الله به اجر عظیم درکړي واخر دعوانا الحمدلله